بیوتها د دې ځمکه به څوک نه خرڅي د دې کورونو اجارې به نه ورکوي. په دې وجه باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړو چې د حج په موسم کې به څوک په دروازې نه بندوي، بیٹه کې به کولاوي ستاسو چې خلک راځي چې په کم ځای کې سملی او خیمه اچي نو څوک چا پابندي باندې لګي، دا ځمکه د چا دي نه. لہذا څوک به د چا څوک به هم د خپل کور دروازې او د بیٹو کو دروازې باندې بندوي او خلک به راځي په دې کې بزان نه هغه آرام کوي او چې کله بیا حج ختم شو نزیوا. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ول امیری کوفه ته خطر لګلو چې ګوره د مکې د کورونو کرایې به چانه نه لای، لیکن دلته اوس مسله دا غدا چې مونږ هلته زو نلته هم باقاعده د هوټلو کرایې نه ورکو او یو شی الله حلال کړی ته حرامه، یو شی الله حرام کړی ته حلاله، ټول ګناهونه په الحاد کې راځي. په حرم کې بس د ګناه ډیر ځان ساتي، د سترګو حفاظت بم کوي، نور حفاظت به ځان کې ځکه پاک زیره او سوچ به د الحاد اراده وکړي نو ګورې مونږ غل عذاب ورکو یا په دنیا کې او یا په آخرت کې. ومن یورید څوک چې اراده وکړي فيه په دې کور کې بالحاد د ظلم د قتل د الحاد بظلم په ظلم کولو باندې په سبب د ظلم باندې او د دې ظلم نو ټول ګناهونه دي بیا نو څوک چې اراده وکړي په دې کې بالحاد د کوګوالي بظلم په سبب د ګناه باندې ظلم مناوګه به سبب وضاحت من بقره کې کړهو دې زنا د اخره پورې دا وسو یو بل باب شروع شو. په دې کې اوس په عملی شرکونه باندې الله تعالی ردونه وکي او د ابراهیم علی السلام نقلی دلیل په کې بیان کړي. و اذ بوانا کله چې مونږه تیار کول ابراهیم علی السلام د پاره مکان البیت د بیت الله زید بیت الله مکان البیت و اذ بوانا جوړولو د پاره یا مکان البیت للعبادت د عبادت د پاره. په دې وجه باندې د بو انا معنا تفسیر القرآن د تجویز کړل، موږ تجویز ورکو ابراهیم علیه السلام ته مکان البیت د مکان د بیت الله چې په دې ځای کې بیت الله جوړ کا او په دې ځای کې عبادت وکړه او ته موږ خو د عبادت لپاره زمدار یو خلکو ته چې دلته راځي الله تشرک بی دې لګونکو د پاره چې رکوع کوي او سجده لګي. رکوع جمع د راکع ده او سجود جمع د ساجد ده چې په جمع باندې منځونه کوي. واذن بالناس او اعلان وک خلق دا ابراهيم عليه السلام چې کله کعبه جوړ کړل اسماعیل عليه السلام وسره الله ورته ویل وز د جبل ابي قبيس ته وخیجاو الله دنیا ورته ورسو او باغی من خلق امين وایو او چا په قسمت کې لګلې شوی حاج لذي. نو واذن بالناس आवाज وک خلق دا بالحج د حج د کول لپاره یاتو کرازی بتالا رجالن جمع دراجل پیدل خلق په پیدل لازي او خلق پیدل حج لذي. وعلى كل زوامر نو په هر خوار او خبانه برازي زامر جمع ده زوامر خوار اوخه لګو یاتین راضی بدسو دا زامر په معنی د زوامر باندې ده اوخه په معنی د اوخو باندې ده ځکه یاتین جمع ده. وعلى كل زوامر په هر خوار او خان باندې یاتین د اوخان برازي ور یاتینا بالبرس کدا زوامر واحد بیا خو تاتی بګارو کنه ځکه واحد مؤنث غایب صيغه ده یاتینا تاتیان یاتینا دا د جمع مؤنث غایب صيغه ده دا زامر په معنی د زوامر باندې خو خان برازي. من کل فجن دهره من کل فلتا ول پنځه کاله مزل میکړه راغلی ما 5 سال پیدل مزل میکړه و یا ورته ویل چې انت جیران البيت ته د بیت الله گاونډي دومره زر راغلی ول تر کوم ځای راغلی ویل خرجت وانا شاب زشرات لما زوان ما وسره ته ګوره ګیرګي مسپین تور نشو سپینه ده ویل دومره مینا یو شعر وته ویلو ویل زور من هویت و ان شتت بك الدار وحال بينكما حجب واستار. معلوم ورځي کمی د الله سره دي اخر د ذل حج د الله سره معلومه یا د دینه مراد څه دي د دینه مراد د ایام معلومات یو ایام معدودات یو ایام معلومات دي. نو ایام معلومات د دینه مراد یوم النحر ده ایو لسم ورته کله علی بسم الله الله اکبر په دی باندې وای بسم الله الله اکبر وکلون خری من هذا دینا امر دی باحد دی خړل فرض نه دی خړی تاسو نه دینا واطعموا البائس واطعموا ورکویته واطعموا خریدا وخه البائس فصح معنا کو البائس الفقير الشديد مصیبت وهله فقیر او اطعم ورکیته البائس مصیبت وهله تا الفقير چې غریب هم نه ثم ليقضوا تفثهم
نو ګور دلته کې حج صرف 10 تاریخ عرفه مربه به ذکر نه کړل ولې عید دي زهایا دي چې دی کم ځان سره ساری راوستي دي هغه د حلال کې وړې مړمانه نو چې دا یو کو نو وس ګور عرفه مشولا او عرفات احرام هم تر دې یو شی پاتې د طواف زیارت نو چې کله دي شیطانانو وشتل نو سید دلار سے طواف زیارت لا ولیتوبو طواف دیو کی بالبیت العتیق د آزاد کورو یا چې هغه فرض دی هغه بدل د کوم ذکر شون د طواف زیارت مراد دی د فرض دی کدا پاتې شون حج نه کیږي دغه حج وش ذالک الامر كذلك یا الامر ذالک خبرم دغه دا ذالک ذالک معنا الواجب ذالک فرض ذالک دا فرض دی روانات په هو نو دا تعظیم ددو خیر الهور در لپاره عند ربی د رب پنځبانه وحلت لكم الانعام او حلال شوی دي تاسو لپاره ساروی کم ساروی کم چې تاسو بزان په زور حرام کړی دا حلال دي الا ما یتلا علیکم اگر چلستل کیږي پتا سو باندې په سورۃ مائده کې د باندې کم منخنقه موقذا متردیه نتیها ما کله سبو ذکر شي دی هغه مخری فجتنی ورجسا ځان بچ کړي د بوتانو د عبادت د بوتانو نه اسنام دي بوتانو بندګي پرې د وې تاسو د قبرونو بندګي پرې د وې تاسو او شرک هم ته مراد ده نو فجتنی ورجسا تاسو ځان بچ کړي د شرک نه من الاوثان د بوتانو نه د شرک د بوتانو بندګي چې هغه عبادت الاوثان عبادت الاسنام ده موحدین شي غیر مشرکین کونو غیر مشرکین مشرکان مجوڑے گئی غیر مشرکین مکے گئی شرک ان کی بھی اللہ سرا غیر مشرکین مکے گئی تاسو شرک ان کی بھی اللہ سرا ولی ومن یشرک باللہ چاچی شرک اللہ سرو کو بتخت په طیرو و بتختی دلر مرغی مرغی به و تختی څه مطلب گمراه ملګری په سراشي په یو دین بیراواړی په بل دین بیراواړی او تهوی بی ریحو یا بگزار کې د هواګانې په مکان صحیح په جوړ کند کې مراد سره او خواهشات بس ورپسې شي خواهشات کند دي دا چې تعظیم د الله د شاعر کو فإنها من تقوى القلوب فإنها یقینا دا تعظیم د الله د شاعر من تقوى القلوب د اخلاص د زړونو د زړه تقوا هم دار دی کنه هغه شوده کوي د شوده باره کې خلک به باندې وسکو دا وړې د پدې بسکو لنګشي پدې بچی باندې وسکو دا پچی مچ چې کومې دي غشان عایده استعمال شو کنه شو استعمالوله د ټوله خبرې دې په باره کې الله وی لكم فيها منافع صد پر باندې کې پیدا دي مطلب کو قربانی لري سروي هغه سره شوده کول خوري ځان لا ټیک دا یا مطلب داغه پچی مچ دي ځان ل استعمالوا داغه وړې دي استعمالوي کلم شو بچي استاده لكم بیا منافع د کوم وخت پورې الی اجل مسمى د معلوم ټیم پورې معلوم ټیم څه ته وي د دې دوه معنی دي یو معنی خدا دا د هغه وخت پورې چې سو پر تاسو متعین کړي نه دی چې زی علالوما نو اجل مسمى یو معنی دا دا چې د سو پر تاسو نه دی متعین کړي چې دا بزالالوما بس تاسو یو 50 ساروی روان کړل لول پر تاسو دنه پیدا غستې شي قربانی ساروی دی وغیرہ وغیرہ ثم محلها الى البيت العتيق ثم محلها بیا انتها داغه الى البيت العتيق د زوړ کور سره دا الى البيت العتيق مع البيت العتيق څه کې تعالی له نو اله ولې شي ثم محلها بیا زید حلاله داغه الى البيت العتيق ټول حرم دی د زوړ کور سره دی زوړ کور سره حلاله ولې شي ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمه الانعام ولكل امه دار امه دفارا جعلنا منغر زولده منسك بشر المخبتين زير ورك عاجز خلقتا مخبت عاجز تویل کی کوم چې عاجز خلق دي مخبت او مخبت هغه چاته وي چې دا دعاګان ډېرې غواړي مخبتين متواضعين الذين دا عاجز خلق هغه ده اذا ذکر الله چکل الله یاد شي ورتا وجلت قلوبهم ويریږي د دې ژوند د الله په یاد کې ځل یریږي والصابرین او ز صفت کومه د صبر والا خلقو منسوب بالمدح والصابرین او صبر کوونکی خلق علامه فقون خرج کوي د الله په لار کې والبدن جعلناها لكم من شعائر الله په دې کې خصوصي الله رب العالمین د اوخ ذکر وکړو والبدن او اوخا د قربانی جعلناها منگر زولید د لكم استاذ لپاره من شعائر الله د الله د دین د نخونه بدن
او بدنا امام شافعی رحم الله وستر اوخه ته ویل کیږي او امام ابو حنیفه رحم الله به کې غوا او هم اساوي چې بودنا غواتم وي او اختم وي خو صحیح خبر هم دا چې بودنا ویل کیږي ته استمکه اوریاد شي یو د متحرم اوریاد شي او شعر وي هغه ته چې دا غي پوجا ته د الله نوم د الله دین دریاد شي او په خانو لیدو باندې خلکو ته الله اوریاديږي لکم فیا خیر استاد پر پدې کې خیر ده او دا ملاله ولې شي خدا به زبا کوي نه دا به نهر کوي د نهر طریقې خېچرا سملوي مو اوخسو ګلالوي نشي ځان به وجلې د ذکر وو کوي د یو من هر دینه په خپل باندې واطعم ور کوي ته القانع غریب له چاغو گزاره کوونکې ده والمعتر هرس کوونکې ده قانع هغه غریب ته وي چې غریب د زکات پیږي سرسای پیږي چاته نو چې مال راکې د الله صفات کو مخ کی ذکر کو دا غریب ده او معتر هغه ته چې د خلکو نسوال کې زی په زی باندې خلکو ته وي چې مال راکزان هغه زی ته رسي معتر هرسناک ته ویل کېږي دوان غریبانان دي دوان چې ما يعتري بهم من غیر چې د بار نراشي ورلا دین معلومه دا شو چې په حرم کې سړی قرباني کې په سعودي عرب کې سړی قرباني کې خد چې دا اول اغزه کې ورکی مانه د سورې د بازي ملګرو ته پسونه دا کول چې سړی په سعودي عرب کې دی سعودي عرب کې او په هغه سعودي عرب کې دا د سرسای ورکول غواړي دا شان سخرناها لكم كذلك دا شان سخرنا من تابع کړی دا ساوی لكم تاسو یا دا اوخه لعلکم تشکرون در پار شکر واسي تاسو لا ينال الله لحومها کله بچي په ابتدا کې دی قرباني وکړلې نو غوخه به راوړلې او د کعبه دیوال ته ځوړن دکړي الله ویني په غوخه باندې زسو کوم نیتونه خالص کړي لا ينال الله هرګز نه رسیږي الله ته لحومها غوخه د دې سارو لاس كذلك سخرها لكم دغشان الله تابع کړی دي ساري تاسو لپاره لتكبر الله دې لپاره د الله بڑای بیان کې علامه په طریقه باندې هدا کوم چې تاسو ته کوم طریقه الله خود له دا په صحیح طریقه باندې چې د بسم الله الله اکبر دا طریقه ده وبشر المحسنين زیر ورک موحدین تا احسان کوونکو تا مخلصین تا ان الله بشک الله تعالی